أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس دایت متعلق دے دا آیت 104 سرا ولتکم منکم امة يدعون إلى الخير کنتم یہتاسو خیر امت بہتر امت اخرجت راوستگی شوی للناس دپار دخلقو تأمرونا بنا کوئی تاسو بالمعروف دنیکو وتنهونا ومن کوئی تاسو خلق عن المنکر منکراتنا وتؤمنونا او یقین کوئی باللہ باللہ باندی ولو آمنا کچری ایمان راوڑے وے اہل الکتابی کتاب والو لکان خیر لهم نو دا ضرور بہتر ودا پارد دی منهم المؤمنون بعضی دوین مؤمنان دی و اکثرهم الفاسقون و اکثر دوی فاسقان دی لکه حال د دې امت چې ډېر کم پکې دي چې هغه حقيقي مؤمنان دي اکثر فاسقان دي لن يضركم چربا ضرر درن کی تاسو ته الا اذى مگر ردی بدی زیاد نہ زیاد پتا سو به الزامات ولګي پروپاګاندا وو گئی بدنامي وو لګي نور د دین سیوا تاسو تلذیذ سے ضرر نشي درکوله وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ قَجَّمْ وَكِذِ اسْتَأْثَرَ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ وَابَڑَئِ تاسو د شاګانی یعنی شکست بوخری او پشاپ و تختی رمبه خودوی دا همت نه کوي چې جنگ وکړي او که جنگ وکړو نو شکست بوخری ثم لا ينصرون بیا به امداد ونه کړی شي د دې نوربت تا پکړی شوی دی علیهم الذلت وبدی باندې ذلت اینما ثقفو چې کم ځای کې دوی ممتنع کیږي د دنیا په هر ګډ کې په هر ځمکه باندې نو ذلت په د دې مقدرې د هر بیمانه د هر کافر او د هر مشرک د دې ذلت نه بچ کېدې شي په یو شرط باندې الا بحبل من الله مگر پر سید الله سره مراد دې سره الا مگر بحبل چکلکا منغول ولغی پر سید من الله اذا الله وحبل من الناس او کلکی منغول ولغی پر سید خلقو او در سید خلقو نه مراد صحابه کرام دي او سبیل المؤمنین دي اذا الله کتاب راټینګي او سبیل المؤمنین راټینګي دې ذلت نه بچي وباو اختشوی دی بغضب من الله بغضب د الله کې وضربت او ټاپ پرش دی علیهم المسکنت وبدی باندې خاری بدی باندې مسکنت او خاری یعنی کډیر مال ور سره نو بیا زړه وي بخیلی او دارنګ د خلینو بدل دغه وسی چې بس هیڅ نشته ده هیڅ نشته ده ذالک دا بانهم زکچدی کانوا یکفرون بیاات الله انکار کوي د آیاتونو د الله نه او کانوا یکفرون دای داخل کړه د کانو په مضارع باندې معنا د استمراری دا یعنی همیشه د دوی دا حال دی کانوا یکفرون انکار کوي بیاات الله د آیاتونو د الله نه ويقتلون الانبیاء او وجل بی انبیاء بغیر حق نامناسب یا بغیر حق بغیر د جرم شرعینا یعنی د عذاب چې بدوی راغله ده د ذکر راغله ده چې همیشه دوی دغه چې د الله د آیاتونو انکار کوي د الله انبیاء قتل ول بغیر حق به د شرعی جرم نه ذالک عذاب بما زکچی اسونا فرمانے کول دی وکانو یاتدون او دی د حد نه تیروتون کې د الله کلی به ما تولې لکه د امت حال جنن کم جوړ شوی دی یعنی هغه ټول خرابیان چې کم په اهل کتابو کې هغه نن په دې امت کې رااله او کوم خرابیان چې دا غوي با احبار او رهبان په مشایخ او علما او پیرانو کې هغه د دې امت په مشایخ او علماء سو ګراله یعنی هو به هو د امت دا غوي په شان دي باغوي کې لو كنت کې مؤمنانو او پدې کې ملک وز د دې زنا الله رب العزت فرق پیدا کوي په اهل کتابو کې
چې لکه څنګه دا امت یو شانتی نه ده دې کې خو بچ تر داسې له کتابونو ټول یو شانتی نه دي لیس سوا ندی برابر من اهل الكتاب بعض د کتاب والون امه یو ډلدا قائمتون چکلک ولاړه دا ولاړ د مراد د قائمتون علی کتاب الله دا الله په کتاب باندې د کلک ولاړ دي یتلون آیات الله الولی آیاتنا دا الله انا الليل فسیسدش پکی وهم یسجدون پداس حال کې چې دی دا الله احکامات ته منقادي دا الله آیاتونو دا الله احکامات ته منقادي مراد دې زاده د سجده نه یا خو مفسرین لیکي چې دا یو صفت ته درې واړه قائمت یتلون آیات الله انا الليل وهم یسجدون او مراد د دینا د تهجد مونږ ده چې تهجد په مونږ کې دوی قیام کوي او دارنګ قرآن لولي او دارنګ سجده کوي او یا د لیس سوان روسته چې دا تفریق کوي فرق پیدا کوي په اهل کتابو کې چې بعض دوی کې خدي او بعض ناکارا نو کم چې ناکارا دي دا وی بیا لس او صاحب سړي هغه ذکر کوي ناکارا او باغی کې درې د پدې آیت کې دي قائمتن یتلون آیات الله انا الليل وهم یسجدون دا درې جدا جدا دي چې جدا جدا شي نو بیا ته مراد دا دي چې دی ولاړ د کلک د الله په احکامات او د الله په کتاب او د شپې په سایسه کې را پاسي او د الله کتاب لولي او کم کتاب چې د الله لولي باغی کې چې کوم احکامات راځي نو داغه بیا د تابعداري کوي فرمانبرداري کوي نو بیا یسجدون په معنا د سجده انقیادی شوا وهم یسجدون پدا سے حال کی چې دوی سجده کوي یؤمنون ایمان لري بالله بالله باندې والیوم الاخر او پرز د آخرت باندې ويأمرون او حکم کوي خلق ته بالمعروف دنیکو وینهون او منع کوي خلق عن المنکر د بدونا ويسارعون او جلدی کوي فی الخيرات دنیکو پکارونو کې لکه دوی کې د منافقین غونته کې سستی نه چې کم کار د دین کوي نو باغې کې سستی او چې د دنیا کار کوي نو بیا د منظره بیا د داسې پورتی په کې راشي تیزی په کې راشي تبوي چې بس ټول طاقت او پورتی په کې راغلی دا لیکن مؤمن چې د دین په کار کې د نیکو په کار کې جلدی کوي او کوششونه کوي ويسارعون او کوششونه کوي دوی فل خیرات بنه کو کی اولئک او دا کسان من الصالحین د نیکان ندی وما يفعلوا او هغه چې کوي من خیر سنیگی فلن یغفروه چریبنا قدر ونکړي شي داغه چې کم نیکی کار دی کوي په اخلاص سره د ایمان نرستا نو داغه نا قدر به الله نه کوي داغه پورا بدله ورته ورکی والله او الله پاک علیم خبر بالمتقین بحال د متقیان باندې چې کم خلق د نیکی کار کوي ځان د ګنا نه بچ کوي نو داسې خلق الله ته معلوم ده ان الذين بشکا هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي لن تغنیا چری بلرین کیان هم د دین اموالهم مالون ذی ولا اولادهم او نه اولاد دی من الله دا عذاب دا الله نشه انه شی من الله دا الله نه مراد دا الله دا عذاب نه هیڅ شی باندې شلری کوله یعنی دا مال او دا اولاد چې دا غیر لپاره د خپل آخرت تباہ کو د قیامت پرځ باندې ودی پکار را نشي واولائک او دا کسان اصحاب النار دوزخ والدهم فیها بده دوزخ کې خالدون همیشه وي وسو یو اشکال او داغه جواب کوي چیرې داخله هم د نیکو کارونه کوي او مال خرچه کوي د نیکی لپاره نو داغه جواب کوي چې دنیا کې چې خرچه کوي دنیا کې وو بدل ملاوي شي آخرت کې د دې هیڅ بدل نشته ده مثل ما ينفقون مثل حال ما ده غسينفقون چې خرج کوي دی په هذه الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې کمثلی پشان د حال ریحن دا غسیلی دے فیها چه باغی کے سرون تیزوالی سرون دا سی سلی توی چه آغت دومره تیزی چه داغی کی بیا آواز پیدا شی یا سرون مراد بعضو ترجمه کردی دا یخ گلی چه فصل لی و باغی باندی یخ گلی ہوشی آغا فصل تبا کی کمثلی پشان د حال ریحن دا غبادو دا غسیلی دے فیها چه باغی کے سرون
یخغلی اصابت ورسیږي هر څه قوم فصل دا قوم ته ظلمو چې ظلم کړی دی انفسهم فزادونو خپلو فاهلکته نو تبا کې دغه فصل لکه څنګه چې دغه یخغلی فصل دغه ظالم قوم تبا کې نو دارنګ ظالمان په آخرت کې د دې اعمال چې دغه تباہ او برباد شي په کار په دې را نشي وما ظلمهم الله او ظلم نه کړي الله پاک په دې باندې ولکن انفسهم لیکن دې فزانون خپل یظلمون ظلم کول کې دي ځکه چې د الله قانون نه مري د خپل مرزي مطابق د دین کار کوي د خپل مرزي مطابق خرچه کوي د الله حکم خو نه مني نو بزان ظلم په خپل کوي یا ایها الذین آمنوا وس دې آیت کې الله رب العزت مؤمنانو ته ادب او تعلیم ورکړي چې دا داسې خلکو سره دوستی مکوئ او راز او سره مکوئ مینا او محبت مکوئ چې هغه منافقین دی او هغه دشمنان د دین دي کچره داسې کوئ نو دین ستاسو دین بستاسو نه پاتې شي جماعت بستاسو کمزورې شي ځکه چې ستاسو د مخلص دوست مرګرو سره وای دشمنی کوي ستاسو د مشرانو سره وای دشمنی کوي ستاسو جماعت هغه خرابول غواړي او د داسې يهوديانو سره یا داسې منافقینو سره دلته حال د يهودو دي او پدې کې منافقین ذکر دي سورته توبه کې به هم دغه صفت بیا د منافقینو ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولولا تتخذوا من سیتاسو بطانتن دوستان رازدار من دونکم سوا استاسنا بطانتن اثر کې د بطن نه ده بطن خېټه ته اندرونی سیتا یعنی داسې دوستی د دوی سره مکوئ شي راز و تخپل خیر رازداران جوړ کړي لا تتخذوا من سیتاسو بطانتن رازدار دوستان من دونکم سوا د ځاننا چې کوم تاسو مخلص مرګري داغونه سوا بل چا سره دا د راز دوستی مکوئ ولی لا یعلونکم کمین کیدوی خبالا نقصان تاسو کې خبال اصل کې الخبال ویل کېږي عربی کې داسې نقصان او داسې ضرر ته چې باغې سره انسان کې اضطراب پیدا شي په جماعت کې اضطراب پیدا شي بے چینی پیدا شي نو د دې کوشش دا ده چې تاسو ذهني تور باندې تاسو ټارچر کې او تاسو جماعت کې اضطراب او بے چینی پیدا شي نو ولې د داسې خلکو سره دوستی کوي خله ورته چنګي کړي خطر ته پته ده چې د الله د دین سره دښمنی کوي د مخلص او مرګرو سره دښمنی کوي پروپاګاندا کوي اختلاف کوي حسد کوي کینه ساتي او بیا د داسې خلکو سره تاسو مینا کوئی دا کار مکوئ الله وایي ودو فخید ما هغس عنیتم چې تکلیف در کوي تاسو ته هر هغه کار باندې دی خوشحاليږي او خوښي چې هغه باندې تاسو ته تکلیف ملاويږي قد بدت البغضاء یقینا ظاهر شوی دکنا من افواههم دخلوا دبینا د دې خلین چې دا کم بلاس د دشمنی او د کینې او د حسد راوځي نو دا خو تاسو تخکاری کنه وما تخفي او هغه چې پټي صدورهم سینې د دې اکبر لوی دي د دې لوی د دینا دا کینه چې د خلین تاسو تخکاریږي د زړه کینه چې دا غد دینه زیاته ده پس زړه کې د دینه زیات بغض حسد او دشمنی دوی ساتي وما تخفي صدورهم اکبر او هغه چې پټي سینې د دوی لوی یقین ده قد بینا یقینا بیان کړی دی الله پاک لكم الآیات تاسو ته نخید د منافقانو د آیات نو مراد د نخید منافقینو دي د دشمنانو استاسو د نخری ان کنتم تعقلون کچری تاسو د عقل نه کار واخلئ کبه عقل نو بیا چې سکو استاسو خلا او کله عقل نه کار اخلئ نو الله نخید د تاسو ته بیان کړی ها انتم اولای ها انتم د اصل کې انتم د دې نمخ کې ها ده دا ها د بار د تنبیه ده او معنی د دې باز کوي ها واوري ها خبردار شي انتم تاسو اولای د خلق تحبونهم چې من کوي د دې سرا ولا يحبونكم او دې من نه کوي تاسو سرا وتؤمنون بالکتاب كله او یقین کوي تاسو په کتاب د الله ټول باندې وتؤمنون او ایمان لري تاسو بالکتاب كله پټول کتاب د الله باندې د دې په طریقې سره معنا مفسرین کوي یو دا د الکتاب نه مراد چې د هغه کتابونه د الله دي تورات انجیل او قران او معنی دا کړی دا وتؤمنون او ایمان لري تاسو بالکتاب په کتابونو كله پټول د الله چې څومره د الله کتابونه دي هغه ټول تاسو منئ
يهود دا کار نه کوي، هغه بعضی مني او بعضی نه مني، نصرانیان هم بعضی مني بعضی نه مني، او تاسو ټول منئ. او یا مراد د الکتاب نه دا قران دی، او مانو بیا دای وتؤمنون او یقین کوي تاسو ایمان لري تاسو بل کتاب په کتاب د الله کلی پټول کتاب د الله. نو بیا دا سم کوي چې بعض حکم مانه او بعض نه منئ، ټول کتابو منئ کنه چې سو حکم الله نازل کړلی. وَإِذَا لَقُوكُمْ او کله چې مخامخ شدا يهود تاسو سره دا منافقین تاسو سره، یعنی دی خو يهود لیکن د نفاق پجامه کې دی راځي او د ایمان داوی کوي. د منافقین اصل چې کوم بنیاد دی هغه د يهودو نه دی، دغه ځین راغلي دی او بیا په جماعت کې پیدا شوی دی. وَإِذَا لَقُوكُمْ او کله چې مخامخ شدوی تاسو سره قالوا وَإِذَ آمَنَّا ایمان راوړل موږ. وَإِذَا خَلَوْا او کله چې جدا شي لاړ شي عذون چی علیکم الانامل پتا سو باندې سرنا د غوتو خپلو من الغیظ د حسینا، یعنی چې کله جدا شي نو بیا د حسین د خپل د غوتو د سرونه چې دا په خلو کې ورکه چی ادا سے دشمنی دوی ساتي پزړو کې استاد سره. قل ورته وایا پیغمبر موتو مړ شي بغیظ کوم سره د غصه خپلنا سبو کوي تاسو اس نشي کولای تاسو خپل آخرت به تباہ کوي. ان الله بیشک الله باقلی منخفو ده بذات الصدور په خبرو د سینو باندې. د ذات نه مراد هغه خبرې دی هغه سدي چې هغه په سینو کې دی بذات الصدور په خبرو د سینو باندې. ان تمسسکم قدر ورسیږي تاسو ته حسنتون سخ حالت، یعنی سرودت ته ملاو شي، منصب ته ملاو شي، خوشحالي ته ملاو شي، مال ته ملاو شي، فتوحات ملاو شي، تسوهم خفقای دی. و ان تصبکم او ورسیږي تاسو ته سیئه بدحال، تدمیباری راشي یا غربت راشي یا بل داسې شکست وشي، داسې حالات په تاسو باندې راځي. یفرحو بها خوشحالی کوي بها باغ باندې. و ان ګور څومره نخې د قران بیانې کنا نو په دې وخت کې به موږ ګورو چې دا نخې بچا کې دي، او چې دا نخې بچا کې نو د اصلاح کوشش به ضرور کو، لیکن دا هغه د فتنې نه بزان ساتو او د مخلص خلکو سره خپل تعلق ساتو. و ان تصبروا او تقلق پاتې شوي تاسو د صبر نه مراد د تقلق پاتې کېدل الله په دین باندې. و ان تصبروا او تقلق پاتې شوي تاسو وتتقوا او ځانو بچو د الله د نافرمانینا لا یضرکم ضرر نشي در کوله دی تاسو ته، ضرر نشي در کوله تاسو ته کیدهم چلونه د دی شیئا ذره برابر. ان الله بیشک الله پاک بما پاک عملو یعملونا چې کوي دی محیطن گیرا چون کې دی یا محیطن را گیرون کې دی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.